په لاهور قلندر شاهین افریدي او سکندر رضا باندې یو بل کیس هم جوړ شوی دی. یو خو د کراچي خلاف بیګانی میچ کې دی بال ټیمپرینګ کړی دی او بل هغې نه مخکې د شپې 11 بجې د دی کمرې ته شاهین افریدي او د سکندر رضا کمرې ته څلور میلمانه هوټل له ورغلي دي چې دا د آی سی سی د رولز خلاف دي. دا د آی سی سی چې کوم مطلب د پاکستان کرکټ بورډ کوم رولز دي د هغې خلاف دي. د یو کلاړي روم ته بغیر د پرمیشن نه بغیر د پی سی بی د اپروول نه دغه فیملی والا هم نشي تللی. لکه که شاهین افریدي وغواړي چې زما کمرې ته زما رور راشي زما فیملی راشي نو به هم د پاکستان کرکټ بورډ نه اجازت اخلي. پاکستان کرکټ بورډ به ولوي چې صحیح ده اوکې را دي شي. نو د شپې 11 بجې څلور میلمانه شاهین افریدي د سکندر رضا کمرې له بوتلي دي چې په هغې باندې په دی باندې باقاعده کیس جوړ شوی دی. په هغې باندې چې د هلته کومه سیکیورټي وه هوټل کې چې کومه سیکیورټي د پاکستان کرکټ بورډ د طرف نه د پی ایس ایل د کلاړیانو دپاره لګېدلې وه چې دا پی ایس ایل کلاړیانو حفاظت دپاره یا په دی نظر ساتلو دپاره نو هغه سیکیورټي چې کوم مشر ای باقاعده پاکستان کرکټ بورډ ته دا رپورټ ورکړی دی چې زموږ د اجازت نه بغیر زموږ د سیکیورټي والا د اجازت نه بغیر شاهین افریدي څلور میلمانه د سکندر رضا روم له بوتلي دي. یو خو ګوره یو کلاړي سره د یو ټورنمنټ دوران یو عام سړی نشي میلا. عام سړی څه کوي چې د هغه خپل یار دوست وي نو هم ورسره نشي میلاوی دی. یو پکې د فکسینګ خطره وي کیدای شي دا فکسران وي کیدای شي دا بک کیز وي چې میچ فکس کوي یا د یو سپاټ فکس کوي په میچ کې یا مطلب دهشتګرد هم کیدای شي. لکه څنګه ته د سیکیورټي والا تعالی وایي چې تعالی الاو نه دي او ته د هغې باوجود هم څلور کسان راغلي ځان سره یې بوځي او د سکندر رضا کمرې له بوځي. نو دلته ډېر زیات خدشات دي. سیکیورټي خدشات هم دي د فکسینګ خدشات پکې هم شته دی خو بیا هم شاهین افریدي همدغه څلور میلمانه د سکندر رضا کمرې له بوتلي چې اوس پاکستان کرکټ بورډ باقاعده شوکاز نوټس هم جاری کړي دي لاهور قلندر منیجمنټ لاهور قلندر ټیم شاهین افریدي ته چې ولې تا دغه څلور میلمانه څلور کسان د سکندر رضا کمرې له بوتلل. کیدای شي د شاهي زه دا نه ویم چې دا به فکسینګ دپاره راغلي یا دا څه غلط مقصد دپاره به راغلي خو نه کیدای شي د شاهین افریدي خپل ملګري یا د شاهین افریدي څه کوي چې د سکندر رضا ملګري ځکه سکندر رضا هم پاکستانی د فین فالوورز آل اوور د ورلډ د هغه شته دی یا د هغه څه فینز کریزي فینز چې ورله ویلی کېږي کیدای شي غوښتل موږ سکندر رضا سره ملاقات کوو یا د شاهین افریدي ملګري و هغه سکندر رضا سره ملاوېدل یا هسې ګپ شپ ته راغلي وي د سکندر رضا ملګري وي یا د شاهین افریدي هسې ګپ شپ ته راغلي وي خو چې کوم ځای کې پابندي ولګي نو هلته بیا کلاړي له رولز فالو کول پکار دي. نو لاهور قلندر یو خو فکسینګ نه سوري بال ټیمپرینګ کې بیګا ملوث شو فخر دمان شاهین افریدي او حارث رؤف او یو په دغه کیس هم جوړ شوی دی. نو لاهور قلندر دا ځل ډیر غیر قانوني کارونه وکړل او دا ځل ډیر مطلب رولز خلاف ورزي هم کړې ده. نو یو طرف ته وګورو د لاهور قلندر ټیم هم د پی ایس ایل یو مضبوط ټیم دی خو بل طرف ته د مقصد دا نه دی چې یو ټیم ښه وي نه به د رولز مطلب پابندي نه کوي یا د رولز خلاف ورزي به کوي. نو د لاهور قلندر حوالې سره ډیر بد خبرونه را روان دي راتلونکي وخت کې.